تنخوادار طبقې ته وایم د خیبر پښتونخوا والا 4 تاریخ 13 تنخواه یې په اکاونټونو کې وانه چوله. نو هغه خلکو ته وایم چې دا اوټ به مې استعمال کړی، ما هم استعمال کړی دی، همدغه خلک راغلی دی په کورسو ناست دی، چل نه ورځي. نو چې چل نه درځي ظالمانو، دا خپله کورسۍ جناب مریم نواز چې کومه د پنجاب وزیر اعلی ده، دا کورسۍ هغې ته پرېږدئ، نواز شریف ته دا سیټ پرېږدئ، هغه به راشي، شهباز شریف ته دا KPK پرېږدئ، هغوی به دا KPK سنبال کي. تاسو له چل نه درځي، چل دنه خطا دی. دې روجې ته وګوره او په پاکستان کې په 4 تاریخ تر اوسه پورې تنخواه د خلکو نه ده راغلې. نو مولام تبه و برباد کا او اللام په ښه ورځ پسې ړانده کا. دا کم چې به په دغه کورسو ناست خلک یي که نه، او دا کم به ذمواري، نو د دې خلکو غم به څوک کوي؟ مولام غر کا، مولام تبه و برباد کا. دې خلکو له په اکاونټونو کې تنخواګانې واچوئ، زنانه ولاړې دي ATM ته، سړي ولاړ دي ATM ته، سوالونه منتونه خلکو ته کوي لکه بینک کله کولاویږي، بینک څنګه چل دی، د بینکونو کار هم خو هغه لیست په مو له راولېږه. نو د خلکو ته به تنخواه میلاو شوه، اوس تاسو د 1-2 روپو دپاره ځان تاړولې ده او خلکو ته یې پته نه لګي چې په پنج او چی را پرېږدئ. نو مولا خو هم د روجې په خاطر تبه و برباد کا، الله م غر کا او سمه ورځ پسې مله ړانده که وړانده مې. او دا KPK چې کومه ده، دا شهباز شریف ته پرېږدئ، جناب مریم نواز ته پرېږدئ. دا خبره زه ډېر د قاره کوم. او یا یې شهباز شریف ته پرېږدئ چې دا KPK دله ټیک کړي.